على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تمام عہدیداران و مشران و کارکنان چې څومره وفات دي الله د هغوی درجات عالیه نصیب وګرځي، خپل قرب و جوار کې ورته الله ځای ورکړي، او کوم حیات دي الله زموږ د دعاګانو دپاره او د دې تحریک مخ په وړاندې د بوتلو دپاره الله توفیق نصیب وګرځي، الله ورته د صحت او د عافیت ژوند نصیب وګرځي. مفتي صاحب هم زموږ مشر بیمار دی، دعاګانې ورته وکړئ الله ورته د صحت او عافیت ژوند ورکړي. مولانا بشیر خان صاحب ته هم دعاګانې وکړي الله دغه سلسله قایم او دایم وساتي، دا خدمات الله قبول کړي، مزید اخلاص الله نصیب وګرځي. الله زمونږ او ستاسو تمام ترې مشران کشران وبخي، ژوندو ته الله د خیر او خوشحالو زندګي نصیب وګرځي، بیمارانو ته الله د صحت او عافیت ژوند ورکړي. تمامو مسلمانانو کې څومره بیماران دي دعا ورته وکړئ، د مسلمان په ژوند کې خیر دی، الله د صحت او عافیت ژوند نصیب وګرځي. مولانا ابوالکلام صاحب ته دعاګانې وکړئ، زمونږ او ستاسو د دغه علاقې مشر عالم دی، الله ورته د صحت او عافیت ژوند ورکړي، الله حافظ او ناصر شي، تمام پریشانۍ الله خوشحالو سره بدلې وګرځي. مانا دواړه طرف ته کوم علما کرام ناست دي، دا د امت لویه سرمایه ده، دغه علماو ته دعاګانې وکړي الله دوی ته په علومو شرعیو کې مزیده ترقي نصیب وګرځي، سینې الله د علم دپاره فراخه کړي، دا خدمات الله قبول کړي. درې څلور علما الحمدلله نوي پیدا شو، کال په کال به دا زیاتېږي، الله دغه علاقه په علم او علماو دواړو باندې مالامال وګرځي، دا سلسله الله قایم او جاري او ساري وساتي، الله د دوی دغه علمي رڼاګانې زموږ او ستاسو سینو ته راولي. موږ ته مخې ته څومره مسلمانانو مجمع ناسته ده، خدایه تا ته لاس پورته کړي دي، په حاجاتو باندې تعلیم او خبیر د دنیا او د آخرت ضروریات د خپلو خزانو نه پوره وګرځي. موږ او تاسو ټول محتاج یو، الله زموږ احتیاج د خپل دربار نه پوره وګرځي، د انساني دروازې نه محفوظ وساتي، د پردي دفتر او دروازې نه خدایه محفوظ کا، زموږ ضروریات ستا مخې ته دي، دا موږ له د خپلې دروازې او دربار نه پوره وګرځوه. یا الله زموږ د ټولو حافظ او ناصر شي، واړه او لوی ګناهونه راله معاف کا، زموږ توبې قبولې کړه. مسلمانانو دا بدحالي د ډېر زیاته عجیب او غریب حالات دي، الله دا حالات بدل کړي، د مسلمانانو په جوړو کې الله خیر واچي، اتفاق او اتحاد الله نصیب وګرځي، د مسلمانانو اجتماعیت الله قایم او دایم وساتي. څومره پریشانۍ چې دي هغه د مسلمانانو د اجتماعیت دورانولو لپاره بلها هلې ځلې کېږي، دغه مخالفینو ته دغه خپله بنیتي الله په مرۍ کې ونښلئ او مسلمانان ته الله محفوظ کړي. دعاګانې وکړي، دا وطن د ډېرو پریشانو سره مخ دی، پاکستان خدای ستا د نوم اخیستو وطن دی، د خپل نوم په خاطر د دې وطن حافظ او ناصر شي، د دې وطن حفاظت وکړي، دا تمامې ستونزې تمامې شخړې دې وطن ته دا قتل و قتال د ماکې مرګونه دا ټول په امن و امان باندې الله بدل وګرځي. الله زموږ او ستاسو د ټولو حافظ او ناصر شي. مولانا شیخ الاسلام صاحب څومره ملګري یاد کړل، پولیس والا یاد کړل، زموږ انصار الاسلام ملګري دي، یا علما ملګري دي، یا دا راغلي ملګري دي، د دې ټولو دا قدمونه الله د خپلې رضا لپاره وګرځي.
الله د دنیا او د آخرت دواړه خوشحالۍ نصیب کړي. د دنیا او د آخرت د غمونو او د پریشانو نه موږ او تاسو الله په خپل حفظ و امان کې وساتي، خصوصا د مال اولاد د فتنو نه محفوظ کړي. د روان دور د هر قسم فتنو او پریشانو نه موږ او تاسو الله په خپل حفظ و امان کې وساتي. تمام مسلمانانو په جوړو کې الله خیر نصیب کړي. د علاقې ته الله ډېر لوی برکت او خیر نصیب وګرځوي. د علماو سره دا وابستګي الله قایم او دایم وساتي. الله د دې په برکت باندې زموږ او ستاسو کورونه د خیر او برکت نه ډک کړي. الله کاروبار کې برکتونه واچي، عمر کې الله برکتونه واچي، تمامې پریشانۍ الله ختمې کړي. دې علاقه کې څومره بغض دی، کینه ده، بدۍ دي، دشمنۍ دي، دا ټولې الله په اتفاق او خوشحالو بدلې وګرځوي. الله زموږ او ستاسو د ټولو حافظ او ناصر شي. موږ ته هم دعاګانې وکړي، الله د صحت عافیت ژوند نصیب کړي. دا خدمات الله خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي. الله زموږ او ستاسو حافظ او ناصر شي. الله زموږ او ستاسو ټولې دعاګانې قبول کړي. د دې ټولو ملګرو دا خدمات الله قبول کړي. دنیا او آخرت دواړو کې الله اجرونه نصیب وګرځوي. خدای د دې تمامې مجمع دا پورته لاس قبول وګرځي. یا الله د دې ملګرو دعاګانې قبول کړي. یا الله د دې ټولو ملګرو دعاګانې قبول کړي. ستا د محبوب پیغمبر په یاد کې ناست، په مشن کې ناست دي، د هغه د تعاون او د نصرت په بنیاد راغلي دي. خدای دا ټول ملګري قبول کړي. د دې ټولو ملګرو دا قدمونه قبول وګرځي. څومره ژوند او زندګي دې خدای زموږ دپاره ټاکلې ده، لاره له خیر او خوشحالو نه ډکه وګرځوه. او کله چې د دې دنیا نه رخصتېږو سره د ایمانه او په آخر کې زموږ د ټولو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول